أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ننني درس کو إن شاء الله العزيز سورة انعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 7 آیات نمبر 56 57 58 درې آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. دینه مخکې چې نو هغه تیر شوی ولو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام خالد چې نو هغه وفد رالو د مشرکانو ډېر لوی چې نو هغه تعداد سره ولو او حضور علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره کړو مخکې درس کې مونږ ویلي هم ولو چې ګوره زموږ ستاسو د راتلو نه مخکې ستاسو د کلمې دعوت ورکولو نه مخکې زمونږ دا خلق ټول واپس کې چې نو هغه یو خلق کو یو چې نو هغه تعلق داری و خو چې کله تاسو راله او تاسو چې نو هغه د لا اله الا الله دعوت ورکړو تاسو چې دا دومره چې نو بوتان سره نشي کولای صرف د یو الله عبادت کوئ نو دغه په وجه باندې چې نو هغه په خلکو کې تاسو تفریقه راوستلم نو اوس مونږ وایو چې دغه تفریقه په بل جوړ باندې هم ختمولای شو چې جنگ وشي او په هغې باندې ختمه کو خو مونږ وایو چې دا مونږ ټول یو خلک یو قریش نو چې دا تفریقه او دغه نو هغه اختلاف مونږ په صلح طریقې سره ختم کو نو دا وخی هغه صلح بدای چې تاسو به زمونږ د خدایانو بد نه وای دا غوی چې نو هغه عبادت کوی مونږ به ستا د خدای بد نه وای مونږ به ستا د خدای عبادت کو نو په دې طریقې سره به زمونږ او ستاسو دا کم اختلاف د رور سره چې کم اختلاف پیدا شوی دی د پلار د زوی سره د کم اختلاف پیدا شوی دی نو دا به ختم شي. الله جل جلاله چې نو هغه وحی راولېږل چې پیغمبر ته وایي انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله زمانه کړی شوی ماته د الله د طرف نه چې نو هغه دا حکم نشته ماته اجازت نشته زه الله د طرف نه چې نو هغه منع کړی شوی د دې خبرې نه دا چې زه عبادت وکم د هغه شزونو کم چې تاسو رابلې د الله نه ما سوا قل لا اتبع اهواءکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين تو ورته وایي زه تابعداري چې نو هغه نه کوم ستاسو د خواهشاتو دا ستاسو چې نو خپل خواهشات دي چې دغه خواهشاتو متعلق چې نو هغه تاسو ګټه راواخلئ په خپل جوړ باندې په خپل چې نو هغه تراش کوي بیا د هغې نه وروسته به کې نو سترګې جوړ کوي غوږونه جوړ کوي بت دې جوړ کوي او بیا هغې ګټې د تاسو ناست نو هغه یو د هغې نه خپل حاجتونه غواړئ نو دا خو نو هغه ستاسو خپل یو دغه خواهش دی ستاسو خواهشات دي دا د قشانتي نو زه خو داسې نشم کولی ستاسو د خواهشاتو چې نو هغه اتباع نشم کولی او کما ستاسو خواهشاتو اتباع وکړله نو بیا به زه په دغه وخت کې په هدایت باندې نه یم بیا به زه سراپه ګمراهۍ باندې یم ځکه د انسان عقل سلیم هم چې نو هغه دا نه تسلیموي او د دغه سره بیا چې الله رب العزت چاته چې نو هغه هدایت وکړي او د هدایت چې دی نو هغه اعلی معیار چې هغه توحید دی او د هغې چې دی نو دغه توحید بیا چې نو هغه نبوت دی نو ماته الله رب العزت دغه نبوت را کړی دی الله رب العزت را د کامل هدایت را کړی دی نو زه خو داسې نشم کولی چې هغه کامل هدایت پرېږدم او ستاسو د دغه خواهشاتو چې نو هغه تابعداري وکړم که داسې شوله نو بیا به زه په دغه وخت کې چې نو هغه زه یم په هدایت باندې به نه یم زه بېلاره یم قل انی علی بینة من ربی وکذبتم به تو ورته وایه زه چې دی نو هغه یقینا په دلیل باندې یم د خپل رب د طرف نه وکذبتم به او تاسو هغه دروغ ګڼئ ما ته د الله د طرف نه چې دی نو هغه واضح دلیل دی ما تاسو ته مخکې ویلو دنیا شی چې دی نو هغه معجزات دي او دغه ټولو چې دی نو هغه تایید زما شوی دی نو او تاسو د هغې له دروغجن کوئ نو بیا دغه وفد دی چې دی نو هغه بله خبره وکړه وی زه صحیح شولم وی تاسو ته بیا مونږ یو بل چې نو هغه هم خبره ښودلې وه مونږ تاسو ته دا ویلي ول چې بار تاسو داسې چل وکئ چې د خپل رب نه چې دی نو هغه ته خپل رب ته ووایه
دا ور بند کمړه بیا تاسو دې چلوه کې چې خپل رب ته وایي چې الله رب العزت چې نه موږ ته د غرونه د سرو زرو کې نو چې کله د غرونه د سرو زرو شي نو د دې غرونو د سرو زرو کېدلو په وجه باندې موږ سره بچنه نو مال او دا به شي باغونه دي جوړ شي نهرونه چې نو هغه دی وشي نو دغه هم چې نو هغه تاسو ونه کړل ځکه الله رب العزت وی چې ورته وای پیغمبر الله پاک په دې قادر دی خو الله دې سینه کوي ولی کدي سي وکړو تاسو ایمان رانه وړو الله پاک به جنو د مقدس مکه نه پناه کی او بیا چې نو هغه دوی وی زبر دریم خبره چې نو دریم چې نو هغه وکړه نو دریم چې نو هغه بار دانه چې تاسو نو هغه د غم نشي کولای زموږ د خدایانو عبادت هم نشي کولای بیا موږ د دوی چې تاسو د غرونه د سروز په نظر کوي دام نشي جو دریم بیا د چل وکي تاسو دا وایي کچرته تاسو دا اونمنه نو الله پاک به باندې عذاب راولي نو که ته په خپل دغه خبره کې رښتینی او په دې په نه منلو باندې الله پاک د طرف نه عذاب راځي جو ته خپل رب ته وایې امطر علینا حجارة من السماء موږ باندې د اسمان نه چې نو هغه د کاړو باران دی وشي موږ د هلاک شو چې بس خبره به ختم شي الله رب العزت چې نو هغه د آیات راولې غلو ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله ما سره چې نو تاسو چې دا کم خبرې کوي تاسو چې کم اقتراحي معجزات غواړئ یا تاسو د خدای عذاب غواړئ چې په ما دي ډایرکټ دراشي ما عندي ما تستعجلون به د کم شي چې تاسو تلوار کوی دا زما په اختیار کې نه دی زما په اختیار کې خو تاسو ته د الله حکم رسول د الله پاک پیغامات چې نو هغه رسول دي هغه ما تاسو وکړلو ان الحكم الا لله حکم چې نو هغه خسر یو د الله چلیږي کله چې الله وغوښتل نو الله پاک به باندې عذاب راولي کله چې الله وغوښتل الله به د هدایت درکې دا زما په اختیار کې نشته یقص الحق وهو خير الفاصلين هغه الله چې نو هغه حق بیانوي او هغه بهترین چې نو هغه فیصله کوونکی دی قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم او دیم آیت کې الله ورته وایي چې ما سره هغه چې د کم تاسو په تلوار غواړي ان موږ باندې بیا عذاب راشي نو په خا به زما او تاسو په منځ کې معامله چې نو هغه به تر سره شي والله اعلم بالظالمين خو الله رب العزت چې هغه خپو هاده په ظالمانو باندې الله ته پته چې په کوم نیټه دو هلاک کول پکار دي په کوم وخت چې هغه پر خودل پکار دي نو دا الله ته علم دی د الله نه ما سوا د دې د بل چا سره علم نشته نو دا مونږ الله ته پر خو دی چې کله الله ستاسو د دغه اراده وکړه بیا به الله پاکي مخکې مونږ یو پیر ویل هم غالبا بین اصل وجه داوا چې د الله قانون دی سورۃ برات کې چې نو هغه توبه کې براشي او که سورۃ انفال نه په دې کې د الله قانون ذکر کړی چې کم وخت کې په یو قوم کې د الله پیغمبر موجود وي یا چې نو دغه قوم ټول پټول اکثریت د دې چې نو توبه استغفار کوي په ګناهونو باندې نادمي الله چرته په دې قوم باندې چې نو هغه غټ عذاب نه راولي نو دغه ځکه توبه استغفار خدای دې نه خدای الله پیغمبر موجودو ځکه دا مکی صورت ده او چې کله د الله پیغمبر هجرت بیا وکړلو نو بیا د هجرت په هغه کال باندې چې نو هغه وګوره او یا تنه چې نو هغه لوی قریش سرداران چې نو الله پاک مردار نکړل ختم نکړل ځکه استغفار ونه او د الله پیغمبر چې نو هغه دی لري شو نو ځکه الله پیغمبر وی والله اعلم بالظالمین الله خپوا دي چې هغه به کله ظالمان له هلاکي نو به ظالمانو باندې الله پوه دی دغه چې نو زمونږ کار نه دی الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي قول او وای ورته پیغمبر ان بشک زو نهیت من کړی شویم ان اعبد الذین د دین چې زو عبادت وکړم دای کسانو ته دونه چې تاسو را بلای من دون الله د الله نه سوا ان د هغه شزونو بوتانو قول او وای ورته پیغمبر لا اتبع اهواءکم ستابدارنکم تاسو د خواهشاتو قد ضللت اذن بشک زو په دغه وخت کې چې نو هغه گمراه شم بلار بشم وما انا من المهتدين او نه بهم زو هدایت مندون کې قول او ورته پیغمبر انی بشک زو علی بینه په دلیل باندې من ربی د خپل رب د طرف نه وکذبتم به او تاسو درو غړیاغه ما عندي ما تستعجلون به نشته ما سره اغه تستعجلون به چې تاسو په تلوار پتا دی غواړی ان الحكم نه ده حکم الا لله مگر ده الله يقص الحق اغه بیان حق لرا وهو
وهو خیر الفاصلین او هغه دی د ټولو نه ښه فیصله کوونکی یو قرات کې یقص پسې یقص پس واس سره دی نو بیا په هغه صورت کې معنی دا شي یقص الحق هغه فیصله چې دی نو هغه کوي د حق وهو خیر الفاصلین او هغه بهترین فیصله کوونکی دی قل لو ان عندي وایا کچری وې ما سره ما هغه ستستعجلون به چې تاسو په تلوار سره غواړئ تا دې کوئی پاغي لقضي الامر نو فیصله بشي و د کار معاملې بیني و بینکم زما او تاسو ترمنځ والله الله پاک اعلم خبوا ده بالظالمین په ظالمانو باندې